ګرانو کتونکو سلامونه کوم. ملب خان شیرپور ستاسو په خدمت کې حاضر دی. یو ډېر مهم ټاپک سره به خبرې اترې کوو. یو خواست کوو چې دغه ویډیو شیر کې څه پته لګي، څه ملګري د هغه لالچ نه وځي. ګرانو کتونکو تاسو ته پته را چې دې وخت کې پښتونخوا کې په سوشل میډیا باندې هر دویم کس لګیا دی، تصویر لګوي او بیا ورسره یو جینۍ لګوي. څوک د ساوت افریقې لګوي او څوک چې کوم دی د بل ملک لګوي او څوک د بل ملک لګوي او څوک پکې وایي را روانه ده او څوک وایي راله. خو په دې موقع باندې دا دلته کې دی اوا څنګه وموندله؟ اوا یې هغه ځای کې وموندله چې زموږ د پاکستان نه یو سیما حیدر انډیا ته لاړله. د انډیا خلکو د هغې د استقبال په ځای هغه جیل ته ولېږله، د هغې ویریفیکیشن هغې ته ډېرې مسلې پیدا کړې. بیا د انډیا نه پاکستان ته او پاکستان کې بیا پښتونخوا ته او پښتونخوا ته بیا دیر ته راله انجو. هغې له چې کم عزت ورشو، بیا د هغه ځای انتظامي چې ورته کم پروټوکول ورکه او ځای په ځای خلک را روانېږي چې یو ان جي او والا یو پراجیکټ والا ورته 10 مرلې چې کوم دی نو پلاټ ورکړو، ډېر کمرشل پلاټ یې ورکړو، ورسره چک یې ورکړو، نو ډېر ګفټونه او انعامونه هغې ته را روان دي. فرق چې کوم دی زمونږ خواخوږي خلک یو نو مونږ مینه کوو، خلکو له مینه ورکوو. وختن په وختن انډیا ته چې کوم دی نو مونږ کله خو هم د جنګ په نظر نه دي کتلی، خو انډیا دغه بدبخته خلک چې کوم دی نو دوی همیشه زموږ ملک ته دشمن په نظر کتلي، چونکې زموږ دشمن ملک دیم، خو بیا هم موږ جنګ نه دی خوښ کړی. نو فرق د انجو د سیما حیدر دا مخې ته رالو. بیا د هغې نه پس یکدم چې کوم دی نو د چینا نه یو راله باجوړ یو هلک پسې، خو باجوړ ویزې نه ورکوله. هغه سمرباغ کې د هغوی نکاح وشوله، مسلمانه شوله، انجو مسلمانه شوه چې فاطمه بیبي. دریم چې کوم دی نو زموږ د 400 کله چې پکې خبر راله نو ډېر خلچل را پیدا شو چې هغه د اکرام الله ته پسې د ساوت افریقې نه د ساوت امریکې نه چې کوم دی نو جینۍ د اختر نه مخکې راغلې وه، د اختر په 2 نیکاح شوې وه. هغه دغه یوه میاشت دغه خبره پټه ساتلې وه او په پټه کې د هغه پیدا وه. چترال ته هم تلل، ګلګت ته هم تلل، چکرې به هم وخلې، خو چې کله خبره مخې ته راغلله نو انتظامي پې پابندي ولګوله او دې وخت کې هغوی اسلام آباد ته لاړل. نو دا اول چې وموندله دا په سوشل میډیا باندې یو چینل اوچته کړله، نو هغه د سیما حیدر او د انجو د دې موازنه کې ولو چې موږ ولې څنګه عزت ورکړو او هغوی ولې څنګه عزت ورکړو. ګرانو کتونکو زه به دلته کې خبره اترې کوم د خپل 400 په دغه واده باندې چې دغه زنانه چې دا په ساوت امریکا دا د امریکې نه هم لرې، لکه چې موږ به 400 کې یو ځای والو عمرځی او بیا میره عمرځی، نو دا هغه میره امریکا ده. هغې کې په یو کمپنۍ کې د موبایلو په هغې کې منیجره ده، په روژه کې د دوی تعلق جوړ شو او دلته کې بیا پاکستان ته راغلله. اکرام الله ته اعتبار کله پیدا شو چې دې نه مخکې ورته 2 لک روپۍ رالیږلې وې، نو د هغې نه د هغې اعتماد دغه شو. هغه سپینش ژبه وایي، انګلیش هم هغه نشي ویلی. خو دلته کې زه یو خبره کومه چې کوم ځوانان دي هغه د دې واقعاتو نه پس د دې ودونو نه پس هغوی سوشل میډیا ته کار ویلی دی، هر چا ته چې کوم دی نو میسیجونه کوي. اوس پکې هغه ګڼکپان را دغه شوي ځان یې جینکۍ جوړې کړي دي د بهر ملکونو په دغه کې. نو د ډېرو خلکو نه اوس په دې باندې دوکه کوي او دې په دغه کې چې به زما به هم واده وشي، ما پسې هم جینۍ راشي. نو زه نوي کول ته دا یو خواست کوم چې دلته کې د اکرام الله په دې رشته باندې 70 لاک روپۍ خرچه راغلې ده. اکرام الله له خدای پاک ورکړې وه او دې کمې جینۍ سره چې نکاح شوې ده دا به تر اوسه چاته هم پته نه وي، او یا لکه روپۍ په دې باندې د هغه خرچه راغلې ده. په 36 لاک یې ورله گاډی اخیستی دی، په 9 لک یې ورله ټیکټ کړی دی، بیا چې کوم کمره جوړوله کمره کې داسې جوړه که داسې جوړه که. اکرام الله غونډ ډیمانډونه یې منله او هغه ما ته سکون په کوم ځای کې میلاویږي په 70 لاک او په 1 کروړ باندې نیمه چې کله ما دا جینۍ مسلمانه کړله نو ما ته ډېر غټ سکون ملو شو. خو چې بیا پکې کله میډیا راغله نو بیا د هغې نه پس کور کې راته پریشانۍ پیدا شولې چې یاره داسې دي کور مخې ته مې چې کوم دی نو میډیا ولالي. نو یو خو میډیا والا وي، میډیا ټي وي له چې کوم دی نو خبر روباسي، یو سوشل میډیا والا وي. نو هغوی بیا راشي مختلف داسې وي چې ډېرو خلکو ته پکې سوالونه چل هم نه ورځي، هغه هم پکې بیا لګیا وي، خبرې اترې کوي، د هغې نه بیا ایشو جوړه شي.
نو کور کې راته یو ډېره لویه مسله جوړه شوه، نو په دغې باندې پابندي ولګوله. موږ سره ډېر ملګري رابطه کوي چې موږ هم ورسره انټرویو کړو، نو هغه پکې اسلام آباد ته لاړه. زما د دې ټولې ویډیو او د دې پروګرام او د ویلاګ مقصد او مرام دا نوي کول دپاره چې نوي کول د دې نه اجتناب وکړي. رشتې په اسمانونو جوړېږي، دا د قسمت خبرې وي. چونکې پاکستان ته ډېرې د بهر ملکې رالې، امریکې نه رالې، افریقې نه رالې، انګلینډ نه رالې، چینا نه رالې، د نورو ملکونو نه رالې، لاهور ته، اسلام آباد ته، سند ته، پښتونخوا ته چې کوم دی کومه انجو راله، نو د انجو په وجه باندې میډیا هغه ایشو دومره وایرل کړل، چونکې د پنجاب میډیا خو موږ چلی هم نه، خو د هغې نه پس چې کوم دی ملکن ډیویژن دا راښکاره خو په میډیا باندې هغه شانتې توجه نه وه. د انجو په وجه باندې هغه په میډیا باندې چې دیر ته راغلی، دیر ته راغلی، دیر ته راغلی، یو ښه کار شو. او زموږ هغه رور او هغه خاندان ورته ډېر زیات عزت هم ورکړه، ډېر درناوي هم ورکړه، او بیا هغې ته چې بیا دغه انتظامي کم پروټوکول ورکړه. نو هغې نه پس چې کوم دی نو په سوشل میډیا باندې یو ټرینډ چلیږي چې له ما پسې هم را روانه ده او ما پسې هم راغله، او د خلکو تصویرونه شیر کوي. ډېر خلک چې کوم دی زموږ یو ورور دی تورمزو علي خان پیر خارس هغه پسې پولیسو هم تللی دي، د هغه نه چې کوم دلته ویریفیکیشن هم شوی دی. هغوی چې یاره زه خو د ځانه نه یم خبره، او د هغه تصویر چې کوم دی شیر شوی دی، هغې کې کوم ایډیټینګ شوی دی، نو ډېر په طریقه باندې شوی دی، داسې عام سړي ته د هغې پته لګي. نن هغه ته هم مسله را جوړه شوې وه، او کلي کې چې کوم دی نو ویې چله پیر علي خان او بیا دا ساده زنانه، نو خلکو مبارکیل هم ډېر ور روان وو. نو داسې یو خبرې مخې ته راغلي دي. نو زه نوي کول ته دا وایم چې خپل کار کوئ، فیسبوک کوئ، ټیک ټاک کوئ، هر څه کوئ، دوکه نه شئ. څوک هم دوکه نه کړي. دا کوم پراډیان روتي دی، دې په اوس په پراډیان چې کوم دی نو ډېره غټه پیدا یې واخیستله. موږ ته ډېرو خلکو ټلیفونونه وکړل، د جینکو په نوم باندې درنه پیسې وایي. نو د دې نه اجتناب وکړي، او لالچ بوري بلا ده، دا یاد ساتئ. ښه چا هم چې لالچ کړی دی نه تباه شوی دی، نو د لالچ نه اجتناب وکړي. او دا یو قسمت خبرې، د اکرام الله خبره چې یاره موږ ته لا دا څه پته وه، زه هر ملک ته تللی ما، خو ما چېرته دا سوچ هم نه و کړی. او ټیک ټاک، او د ټیک ټاک نه چې کوم دی نو هغه کمنټس کوي، او دا کمنټ نه پس چې کوم دی د هغوی تعلق جوړېږي، دا یو ډېره اتفاقي خبره وي. او بیا هغه سپینش ژبه ده، دلته پښتو وایي، بیا د هغې چې کوم دی نو ټرانسلیټ کېږي، او د هغې نه پس د هغې تعلق جوړېږي او دلته کې راځي. نو دغه صورتحال چې موږ کوم وکتل، نو دغه هم د تاسو سره شریک کړل چې کوم د اکرام الله نه موږ خبرې واورېدلې چې یاره هلته کې یو دغه پکې موږ ته علم کې اضافه وشوله چې په دغه علاقه کې، په دغه ملک کې څوک پکې نه پېژني چې پکې هم شته دی، او که نه موږ خو دلته کې د بجلۍ لوډ شیډنګ چې کوم دی نو تنګ کړو. بیا چې کوم دی نو هغه د پولیس انتظام، قانون، دا زموږ د لیډران چې اکثر په دې تقریرونو کې ودرېږي، نو موږ ته د بهر ملکونو دا مثالونه راکوي، ځکه چې دوی هلته وخت تېر کړی وي، خو پاکستان کې هغه قایم نه که. نو موږ د هغې نه ډېر چې هلته کې کالو سر یخني وي، نو دا یو دغه پکې راله، او بل پکې مسلمان شو. هغه ته خو لا دا ویل چې نورې ملګرې به هغه خو هم راځي. نو خدای دې کړي زموږ داسې ملګري دي چې هغوی هم غواړي چې هغوی له په دغه طریقه باندې وشي. خو هغه ملګرو ته زه دا وایم، بلکې ټولو ته زه دا وایم چې دوکه نه شي، په فراډ کې را نه شي، او نور هم څوک دوکه نه کړي. ډېره مننه، خوشحاله او آباد اوسئ.